الف وفاداری ستادا وزیران چې الف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو. هغه ورځ د پی ډبلیو ډی او سړی راته وای پناه په خدای ټول پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه نوزګاری الاداراتا گلیزرو لگاواو الاداراتا فریجونو لگاواو الاداراتا راډونو لگاواو الاداراتا پیپونو لگاواو الاداراتا قالین ات خدای په عظیم قهر ټوله محکمه دوی سره نو مالی ٹھیک دا کر مونږ بدا چانه سګی لکو چې محکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه محکمه به د قوم سره خدمت کوي. اولن داسې تیر شي اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته په دې سړک تاو شي دا سړک لګو ګورئ نیمه حلال مردار کړي دی او نیمه پرېخه سیول کوارټرو سره وګورئ ماشينري ولاړه ده په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې ده او نیمه موړې لامدا سي پرتی یو کانال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسماني عذاب نازل کړي. خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګڼکپا دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټی روډ باندې کول هم غلا پکې دنه ناس بلب غواړي نشتا که بمبا غواړي نشتا که پیپ ماشتی لس ورځې به برړیږي پیپ لس ورځې برار به یو په سړک به رواني کله کونسلر پسې منډه واو کله پیپ فټر پسې منډه واو الکه سټ تندر در باندې پریوتو جی یونین نشتا په کارپوریشن کې یونین نشتا نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی اپ کې ولګي ا برار بند اتورزه وشو اتورزه چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند اتورزه وشو دریاب ولاړ دے دریاب دوبو که خزیزیم پرتوک با اوباسی نو علا با پکی تیریگی او که سڑیزیم نو پرتوک با اوباسی علا با پکی تیریگی نو خلق پا پردو لارو پا کورونو پا دیوالونو راوڑی اتا ورځ یو شوی زمونږ مالای کې روڈ بند پرون میں دا کارپوریشن چیف افسر تا ٹیلیفونو کو چې کارپوریشن خو پیټم بم لګې دو اوس خو ته ناسته څنګه چل دی ویلې چې بس داله سن درد بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړ درد بیا مې ورته د چیف سیکرټری په پرایویټ سیکرټری ټلیفون وکړ هغه ورته وی چې دلته چیف سیکرټری ته جرګه راغلی ده او لالازار کالونی کې روډ بند ده ویل درلس ا درل ترنن لا نشته ترنن لعنت پاغه قوم چې چا دوی له وټونه ورکړي لعنت پاغه ملک لعنت او توکاری توکی پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت
کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي میر د چا په کور کې جوړیږي تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن چواړه غواړه نشته وړنه ډکی منت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي و یو سنډا گاډي نشته او درې میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگي مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب وکي زای خدایم بیخ بنیاد باسا چې هغه د صدام حسین ټمبم په مونږ راو غورځي نو ډېر بخ په مونږ راو غورځي په دې حرامي مل دا د ملک و او د سړی ځامن و دا به داسې هر سړی دیاړي پیدا کړي هر سړی ابو بکر صدیق خو صادر زکه خرصوله چې په خپل لاس اوړو عالم کوړتا نو بیا به د قوم خدمت کو دوی خزي د شاملات دي هغه خزل چې دوی غلي ونکي هغه انبر سره میخه بساتی پڅ دار سړی خزا وګوره بوردا د سور بچي او د زن طلاق بچي دا خزي چې په 300 روپۍ سر جوړي په صدر کې راځي کنه بغیرت قوم دې ما سره صفایو کې لغوندي کدا رښتیا د دم ځامن نه ما سره د صفایو کې چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزي راځي او په 300 روپۍ یو خزا سر جوړي مونږ په 2 روپۍ سر کالو کړ البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي د دې قیمت بلک زیاتی د خزو سر په 300 روپۍ جوړي ما سره د صفایو کې کړ د داسې بے غیرته قوم دا قوم کدا د سړي ځامن وي دا بنن د امریکای په غېږ کې ناسته د صدام حسین خلاف یو صدام حسین دې چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په فوزه کې په چالي نه پويږي کاغه خپل ګرځي را ګرځي پويږي چې څه چل ور سره کوم ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت ته په بغداد کې امام شافعی پروت ته په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت ته پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګپوګه مرګره دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې اسلامی جمهوری اتحاد نومي پیښه د تپکار نه دي چې پیر په گاړه بیان ورکو چې زبد شریعت مخالفت کوم چې د شریعت مخالفت سو کوي اسره فورن نیول پکار دي کنه
بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه وروسته زه بېهوشه یم، د شرابو نشه کې ماله نږدې مه راځئ. په ځان یې په خپله ګوایي وکړه که نه؟ تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت آرډیننس نافذ کړی دا وزیر اعلی د پنجاب سبلا دی د سند راونیسئ او په دوره یې ووهه که اول خو شریعت په خپل وزیر جاری کا. ډرایور درته مورمړې پلان مړې ښکارېدو نو 1,70,000 به ورکوي او پیانې به ورکوي، هغې له تاني سټ او یو 2-3 سپي هم پیدا کړي په ټي وي باندې د هغې باسونه کول. شریعت چې راځي اول به په سنډاګانو جاری کوم. د چا ښځې چې امبر سری میخي اول به دوی ځوړندوم. دا شوقی دمان باول زورندو د بڑابیر بیس کې چې هغه شپه کم کار شوی دی د لاهور او د پنډۍ ډمې پکې ګډې دی اول به دوی زورندول غواړي. دا کم سن شروع شو؟ د دې کال په ړومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوي چې نوی کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین ش اسلام آباد کې سکلی شوي چې بازار کې شراب نه ملاوي. دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه، دوی نه په اخبار کې راوسته او نه په ټي وي، نو بی بی سی د لندن نه پې وویلې. تاسو پوه شوئ؟ نو خدای به نور که خیری خرابوي پرېږدیم نه. دا اسمان اراده تاسو ته خې نه دي، خې نه دي درته. د باطلو مرګري پاتې شوي یې او د باطل مرګرتیا کوئ، ښه ورځ به نه ګوره. هر شیله به جاړئ، هر شي فی الحال جاړئ. اول خو دې بېغیرت نظام ته وګوره. د انګریز په زمانہ کې د جماعت د بمبې بل انګریز معاف کړو. دا ریکارډ وګورئ. انګریزانو قانونو چې جماعت لا چې کومه بمبتلی وي داغې نه به بل نه علی. هغه خبره تر اوسه روانه ده د جماعت د بمبې بل نشته، دا معاف کړی انګریزو. 3 کاله کې کدوی کې ایمان وې ایمان په کاردانو چې د جماعت د بجلی بل معاف کړي د جماعت لمون خیرات غواړو چرک نو خبره ده پوس پرې کړو دروره کوټه کې او سړی ناستو چې څوک به درنه ورغه غړپ پوزه به تی پرې هغه به داسې پوزه نیولې ورو بوته ابل ورتل چې خان دی لګیا دی خوشحال رو نو بل بورنه وته غړپ هغه نه به بل ورنه غړپ سل کسونه پوزه پرې کړو یو بل ته حل نه وي. خیال درغه دا یو بل ته نه وي چې دنه مذهب یې غوي چې زما غوسه ده چې ټولو نه غوسه. نو زوام چې په مونږ خدا حال پکار دا دی زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېری سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکنیا مردار پری بجلو والا کزه وکنی مرداری پریدی که ټلیفون والا وکنی مرداری پریدی که سوی گیس والا وکنی مرداری پریدی که کمیټای والا وکنی مرداری پریدی و د خدای په قهر واو وای فند نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي فند بچ کم ځای فند خو ټول دیوالو پیپل
ټول ورس پروګرام کې ورشه د خلکو نستای غوسه اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ده نه راشي دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوي دی او تیل بخرسو فند برازي فندونه هټل دوی راځي دوی اول دې تخیالو چې یو ټیکا چې ټیکادار ته ملاوي یو ټیکا د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دا اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خدا اورسیر نه تر چیفه پورې تقسیم شي پانی می کې نیمه بټه کډار نو روپای دا روپای کاتانی دوی بیا یاوړي اتانه پاتې شو اتانه کې او سلور نه بټه کډارم غټل غواړي په سلور نه به تعالی کار څه کوي دا د ملک حال اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي مونږ تباہ د امریکای د لاسه مونږ غرق د امریکای د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی دی د امریکای د پاره یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیړه تباہ کې خدای مسلمان ورته ټیټسترګه مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولې کم عذابونه دي چې پتیر شو قومونو راوستي خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي